السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن کباب المدینه ته د پښتنو یو ډیر لوی ستوری سټار تشریف راوړی چې بختیار خان خټک. زه انتهایی مشکور یم، تاسو راتګ یو جهان مننه. تاسو مننه. او کباب مې اول پې وخوړو، ولې چې بیا دا مې چې دغه ریویو اخیستل پکې راشي چې بیا دروغو کې نه راځو او د کباب ریویو به هم ترې اخلو. خو کباب ریویو نه علاوه دلته کې مونږ یو داسې مختصر غونې سیټ اپ جوړولو آغاز کړی دی، لا خو انډر پروسس دی یا په هغه کې دی تکمیل ته نه رسېدلی. د پښتنو پخوانۍ حجره دا شی د نوي چې کوم دغه دی نسل دی دوی ته ډېر د حجرې هغه علم نشته، خاص کر چې پردیس ته راغلي. نو دا شیز مونږ کوشش کوو چې تاسو غونته کې پوه خلک او د پښتو کلچر سره مینه لرونکي خلک راوغواړو او هغه یې نه څه نه څه یو دوه درې تپوسونه وکړو څه چې معلوم کړو چې هغه د پښتنو حجرې څنګه وي. نو دې باره کې تاسو ورته څه وایي؟ سلامت اوسئ شاهد خان. اول خو ډېره زیاته مننه کوم. بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې. په حجره کې فرق د خان او نوکر نشته، هر سړی د سړي رور دی په حجره کې. خو ټول نه اول به زه بخښنه په دې حواله غواړم چې زه دومره د کلک کلک کلام هم تاسو وړاندې کوم او کلکې خبرې مې ژورې درسره شریکوم او د ما لباس پرې هغې سره مرسته بالکل نه کوي. دا د مسافرۍ ژوند دی، د افیس نه سیده رالو د کباب خوړو په نیت باندې، خو دلته دی دومره ښایسته ډول باندې دا یو ډسپلی را جوړه کړې ده. په هغې کې تاسو ګورئ دا د شاهرخ خان کا محله لکه دا د خپل پېښور روایت پکې بیل دي. هلته کې د پښتون شاه زلمي په اوږه باندې د لیندې والا ټوپک چې کوم پروت دی په هغه بیا تا سره دلته کې د چیلم پروت دی. نن سبا شیشه ټول دنیا کې ټرینډ کې ده، خو حقیقت خدا دا د ما د حجرې ښایست و، که هغه رباب و، که هغه ټوپک و، که هغه چیلم و، که ګړونج و، که هغه زانګو و، که هغه دا تاسو ډېر نوی نسل یې پېژني نه چې دا شکور دی دغه د لاسو دا پکې دی دا ګوړ دی که نه. نو دا دې حوالې سره هم دلته چې هر قسمه خلک راځي. یو خو شهید خان دا اسانه خبره ته داسې وکړم د کلچر ډایرکټریټ سره موږ ډېر کار کړی په پېښور کې. نو موږ په هغه ورځو کې دا زده کړه کوله چې د کلچر ډایرکټریټ جوړولو څه فایده ده که نه. دا چې کلتوري رنګ څه څه دپاره یا د تھیټر څه دپاره پکار یا سټیج موږ څه دپاره کوو. نو ما ته یو کس ډېره مستند جواب را کړی، استاد ماته بختیار که د دنیا د هر ګوټ نه یو کس دلته رالو، مثال په طور پېښور ته رالو او ته هغه باندې پښتونخوا ګورې چې دې ځای کړه وړه، دې ځای ښایستونه، د دې ځای رنګونه، خوراکونه، لباسونه، نو په هغې باندې یو کال به ته ګرځې او بیا به ته صرف راولې کېږي نو په سټیج باندې به ته هغه ته خپل کلتوري رنګونه یو خاکه پیش کړي. نو تاسو یقین وکړئ دا ځای نه دی، دا د مونږ کلتوري رنګونه دی دلته کې دومره غوندې ځای کې را جوړ کړي دي. اول خو د دې دپاره زه تاسو ډېره زیاته مننه هم کوم او ډاډګیرنه مو هم کوم که نه. مهرباني او خوشحاله اوسئ، عزتمن شئ. نو تا سره تاسې خبرې کوئ که نه، لکه مونږ خبرې کوو اکثر د اردو الفاظ بیا د انګلیش الفاظ پکې مونږ نه دغه شي. ما تاسو دا خبرې نوټ کړي دي همیشه، که ټي وي باندې که مونږ کتلی ډېر بهترین هغه پښتو هغه الفاظ او ادایګي تاسو خولې سره ډېر خوند کوي، ډېر مزیدار. دا څنګه تاسو دا مونږ نه ور پار خطا دي. مونږ داسې بدبخته کام یو چې کله مونږ په کوم کور کې سترګې غړې کړو نو هغه مونږ په ورکوټوالي باندې دا فیشن و چې لکه اردو ژبه پې زیاته وایي چې د تلفظ د اردو شي ځکه چې په هغې کې د روزګار اسباب زیات. بیا چې مو لږ باندې وده وکړه را څرګند شو را برسېره شو نو بیا را باندې انګریزي زده کوله چې یاره د انګریزي د ده پخه شي چې بهر علاقو ته که څه وتو چې بیا یې په هلته کې جان پهچان مضبوطي. بیا مو چې کله هغسې ټکه ټوکې زده کړه بیا خیبر ټي وي راغلو نو چې هلته کې مونږ لاړو نو هلته کې بیا هغې دپاره پښتو زده کوله. نو اوس یو متل وایم ډېر خلک وایي چې دا خو دا بالکل ټیک دی چې منګکه خورې که نه خورې بیا یې تا په کونه هغه رنګ څیز را سره روان یو. اورې که د کټ سر ته شي او که خپو ته شي منځ خو په منځ نو موږ سره هغه شو دوبه روان. دا متلونه هم خلکو نه دا متل خبره تاسو وکړه د پښتنو هغه کلکې خبرې او ښایسته خبرې متل به چې کوم و که نه هغې کې به روغ کتاب و، کاڼي کرښه به و، کاڼي کرښه به و. متلونه هم خلکو نه هېر شو. همداسې ده. دې په هکله چې دې په هکله زه دا وایم چې دا اوس موږ د ملګرو سره ناست یو که موږ دومره ښایسته کباب خوړلی دي چې تاسو هغې حد نشته که نه، په هغې به خبره ښه ده وروسته. خو یو بله خبره سپیناوی درته وکړم چونکې دا ملګري دي مونږ هغه ځای نه راغلي دي
وطن پرې خو د مسافر دی دلته روزګار وکړو او 200 روپۍ مزدوري دی وکړه نو دا ډېر ګټور کار دی چې د دې توجه دی اړخته شو لکه اوس ما سره شاهد خان لګیو چې دا خو مونږ یو تجرباتي غونډې یو ځای راجوړ کړو ځکه چې مېلمانه اکثر د دې داسې راشي چې هلته ګڼه ډېره زیاته اوس هم چې راتلو داسې یقین کوي ما یې زه وایي سینما کاونټر باندې د قطار نه لګېدلې هغه رنګ مخلوق ولاړو نو ماشاءالله هغه روزګار په خپل ځای خدای د خپل ښایستو مېلمنو دپاره دا ښایسته ځای راجوړ کړو د ناستي او د پښتو د حجرې شکل ورکړو نو دغه رنګ دی اوس وي چې مونږ باقاعده یو لوی ځای نیسو په هغې کې مونږ باقاعده حجره انسټالو لکه پوره ترتیب به د هغې کې به د بوڼ کټ وي هغې کې به د ټانګې پل وي هغې کې دا چې څومره ممکنات دي هغه ټول به هغې کې نو دا نور څه خبره نه ده دا تاسو دا مزدوري وکړه د مونږ خلک چې دی که نه کم مارغه چې په هوا کې پیدا شي لوی شي نو هغه په 2 وزر ولوسي دا کم چې په پنجره کې پیدا شي لوی شي چې ته پرېږدی لکۍ هم وایي وزر هم وایي لاسونه خولې هم وایي که نه ټول خوځې راخوځي نادیده کو خلکو کار دی چې هغه پیسه رازیاته شي نو هغه خپل کلتور پرېږدي پسې او د مضبوطې خاورې دا کار دی چې کله هغه باندې خدای پاک یو طرف نه مهربانه شي هغه باید چې بیا دا ذمهواري په اوږو باندې واخلي بالکل زه دا متل په حوالې سره دا وایم چې اوس زموږ دا نوی نسل دی دی وایي کنوینس می اینډ کیل می نو پښتو کې ولې نه وي چې اول مو پړ که بیا پړ مې که نو مړ مې که نو پښتو کې ولې نه وي دا بختیار خان د کباب په حوالې سره تا کومه خبره وکړه او دا رش حوالې سره په دې باندې ډېر محنت شوی او یا دغه سوچ چې کوم دی که نه دا هم مطلب دا د محمد حسین شیرازي صاحب سوچ دی